نو حضرت حلیمې چې کله دی خپلې مور ته راوستی د 3 کلو په عمر کې، بعضې روایات داسې د 4 کاله عمر و ده، نو له خپلې مور سره یې تر 6 کلو پورې وخت تیر کړو. بیا حضرت امینه رضی الله عنها په دې باندې وبېرېدله چې داسې نه چې واده ته تکلیف ورسېږي. شاوخوا د علاقې ټول خلک خبر سو چې دلته اخیر نبی خاتم الانبیا پیدا سوی دی، چې په تورات و زبور انجیل کې چې د محمد رسول الله کومې علامې ذکر وي هغه ټولې علامې په محمد رسول الله کې موجودې دي. د شاوخوا علاقې خلک ټول خبر سو، هر کس به د ده ملاقات ته راتلی چې موږ ته د محمد په نامه چې کوم ماشوم دی دا راښکاره کوي. نو حضرت امینه په دې وخت کې وبېرېدله. د مکې څخه یې مدینې منورې ته هجرت و. هجرت هم په داسې حال کې کوي چې څوک یې په ځان باندې نه دي خبر کړي. د هجرت په حالاتو کې له ځان سره یو څوک هم نه دي ملګري کړي، یوازې د ده مور امینه او بل ام ایمن چې دا د دې مینځه وله دا ورسره ملګرې ده. دواړه ولاړو و مدینې منورې ته. په مدینه منوره کې حضرت امینه او ام ایمن چې د دې کومه مینځه ده او دغه ماشوم چې محمد رسول الله دی له دوی سره په مدینه منوره کې یوه میاشت تېره کړه. یوه میاشت کله هلته تېره سوه بیا پر محمد رسول الله باندې د مدینې خلک خبر سو چې د کومې علامې چې د محمد رسول الله په تورات و زبور و انجیل کې ذکر دی هغه ماشوم خو دنیا ته تشریف راوړی دی، هغه علامې ټول په محمد رسول الله کې موجودې دي. بیا حضرت امینه هلته په تکلیف باندې سوله، یوه میاشت یې تېره کړه له خپلو قریبانو سره. بیا له مدینې منورې څخه بیرته مکې مکرمې ته په پټو حالاتو کې هجرت راکوي. بیا را روانه سول. د ابوا په نامه باندې یو ځای دی، دا د مکې او مدینې په مابینځ کې دی، مدینې منورې ته نږدې دی. چې کله و هغه ځای ته راورسېدله حضرت امینه رضی الله عنها ناجوړه سو. تر دې مخکې حضرت امینه رضی الله عنها پر محمد رسول الله باندې د خپل پلار زیارت هم وکړو. په لاره کې د مکې او مدینې په مابینځ کې خو حضرت عبدالله چې د محمد رسول الله پلار دی هغه هم په لاره کې د ده قبر و. حضرت امینه چې راله و دې قبر ته ودرېدله او هغه قبر ته خبرې شروع کړلې، ورته وایي چې ای عبدالله تا خو له ما سره دا قول کړی و چې زه چې د شام له طرفه څخه راسم بیا به تاسو ته داسې تحفې راوړم او ته به زما و استقبال ته راوځې، لیکن ما نه هغه استقبال ولیدی نه مې ته ولیدلې، لیکن د هغه په بدله کې الله تعالی و تا ته د محمد په نامه باندې یو داسې نازولی بچی درکړی دی چې په هغه کې ډېر خارق العادته کارونه ښکاره سوي دي. په دې وخت کې د محمد رسول الله عمر 6 کاله د پلار زیارت یې باندې وکړو. مخته پر لار را روان دي، د ابوا مقام ته راورسېدل. د ابوا په نامه چې کوم ځای دی په دې ځای کې حضرت امینه ناجوړه سوله. هغه ناجوړي پسې زیاته سوله، داسې د ماښام او د مازدیګر په مابینځ کې د حضرت امینه رضی الله عنها د زکندن حالات شروع سو. یوه دا خبره هم یاده کوي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مور و پلار له دنیا څخه بې ایمانه تللي کې ایمان راوړی. علما کرام فرمایي چې د محمد رسول الله په برکت باندې الله تعالی دوی دواړه راژوندي کړو. بیا یې په محمد رسول الله باندې کلمه وویله، بیرته بیا وفات سو. دا هم د محمد رسول الله غټه معجزه ده. نو حضرت امینه چې محمد رسول الله د 6 کلو دی، یو وارې خو په داسې حال کې پاته سوی دی چې پلار یې نه دی لیدلی. بیا دویم وار یې اوس د مور د زکندن ته ناست دی. په دې وخت کې د ابوا په مقام کې یو څوک هم نسته ورسره، یوه مینځه ورسره ده. حضرت امینه کوشش وکړي یو وارې ده ته وګوري، بیرته سترګې پټې کړي، بیا ده ته وګوري سترګې پټې کړي. دا د مازدیګر او د ماښام په مابینځ کې حضرت امینه رضی الله عنها له دنیا څخه رخصت شو. محمد رسول الله یتیم پاته سو. د 6 کلو ده. اوس له خپله موره نه جلا کېږي چې د مور حالات یې څنګه دي. ام ایمن یې بیرته د مکې و طرف ته روانوي.
دی بیرته بیا د خپلې مور وزارت ته ورځي، خو په ډیرو مشکلاتو کې اوس مینځه ورسره ده، زنانه ورسره ده، هغه د ته تسلي په څنګه الفاظو کې ورکي. خیر خو په ډیر تکلیف باندې محمد رسول الله له خپلې مور سره جلا مکې مکرمې ته راورسېدل.